د چارسدي د پولیسو مشر ډي پی او سهیل خالد خان نن یو خبري کانفرنس کې داوا کړې ده چې په 12 جولای د 4 کلنې معصومه مریم په وجنه کې د هغې پلار عبید الله ککړ دی او پولیسو ته خپل جرم منلې دي. ډي پی او وايي چې ملزم عدالت ته وړاندې کړي او د نورو پلټنو لپاره د ملزم د 3 ورځې د کسټډي حکم کړی شوی. خدا چې ملزم خپل لور ولې وجلې نو هغه وايي چې ملزم تشکو چې وجل شوی مریم د خپل لور نه ده. और वजह जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि मुझे ये शक था कि ये मेरी बेटी नहीं है और ये नाजायज़ बेटी है. सिर्फ इस शक की बुनियाद पर जो है उसने ये इतना बड़ा कदम उठाया और उस बुनियाद पर इसने जो है ये अपनी बेटी को किया. इतना सनसनीखेज़ तरीके से उसने कत्ल किया. उसके बाद इसने ये भी बताया कि मैं इसको कत्ल करने के बाद ख़ुदकुशी करना चाहता था. उसके लिए मैंने अपने साथ एक पिस्टल भी रखी हुई थी. जब मैंने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की तो वो पिस्टल उस वक़्त नहीं चली. د نیول شوی ملزم په ضد د قتل مقدمه درج شوی خو پولیس وايي چې پیغه د نورو د پو درج کولو خو امکان لري. د چارسدي سرکل ډي اس پی احسان شاه وايي چې د دوی تفتیش مضبوط دی او ملزم ته بزر د قانون سره سمه سزا ورکړي شي. شک او خو چونکه هغه انفارمیشن مې چې ورکول او دویم هغه سره دا خبره وا چې در درې مې پورې دلته ډیر زیات میډیا والا پولیټیشن او سم مطلب د مړي کور کې ډیر زیات رشوي نو مونږ دروځي په دې باندې هغه کم چې شک شوبات هغه مې چې ورکل او اخر کې هغه د کور والا نه مونږ ویریفای کړل او هغه ټول هغه سره اګری شو او هغه وی چې او د محکم سوزل داسې ویلو چې را دا واقعیا داسې ده. پولیس وايي چې د خپل استخباراتو د کلی د ولس په مرسته د ملزم پنیولو کې بریالي شوي دي. د شابړې د کلی ولس وايي چې د ولس د مرستې نه بغیر پولیس نشو بریالي کېدی. پدې کې سره موږ مکمل مرسته کړې دي کې چې کم ځای ته بدی وي دومره ډیوټي دی نه راکړي چې څومره زموږ د کمیټې دي سره ډیوټي کړي زموږ د کلی سره څونه ډیوټي کړي. د چارسدي ولس غوښتنه لري چې باید د ملزم په ضد دی قوي پلټنې وشي. د یادونه چې په کال 2020 کې هم 2.5 کلنه زینب د جنسي تیرې وروسته وجل شوې وه چې پولیس پکې یو ذهني معذور نیولې دی. د چا ډي ان اې رپورټ چې منفي راغلی دی او اوس هم زنداني دی. علب خان شیرپو دلبر نیوز چارسده.